گویا کہ تحریر منطق والکلام ترکیب په لحاظ سره یا خبر بعد خبر د پر د حاضر او یا ظرف پر د آیات تهذیب الکلام نه او که خبر بعد خبر د پر د حاضر شي ترجمه د برداشت وا جهازه د محاضره په ذهن معتن کې په حضور اجمالی نه په حضور تفسیری چې عبارت د کتاب نه آیات تهذیب الکلام نهایت مهذب کلام دی او درنګ د محاضره په ذهن معتن کې حضور اجمالی نه په حضور تفسیری کاین د کړه بیان منطق او د کلام کې تقریبا څو بیان کاین د بیان منطق او د کلام وشو دا وره فی تحلیل المنطق والکلام دا خبر بعد خبر د پر د چاکه حاضر ترجمه پوښتنه یعنی هاذا د محاضره په ذهن د معتن کې په حضور اجمالی نه په حضور تفسیری او دا کاین د بیان منطق او د کلام وشو خبر بعد خبر او یا فی تحلیل المنطق والکلام ظرف پر آیات تعذیب الکلام دی بیا ترجمه دا شوا دا محاضره په ذهن معتن کې په حضور اجمالی نه په حضور تفسیری نهایت مهذب کلام دی چې دا مهذب کلام کاین دی په تحریر منطق او د کلام کې ترجمه پوښتنه دا نهایت مهذب کلام دی چې دا مهذب کلام کاین دی کله په تحریر منطق او د کلام کې یا ظرف پر آیات تهذیب متعارف ظرف پر آیات تهذیب الکلام وپره او رشا و تقریب المرام داجی یا عطف دای شامل آیت تهذیب الکلام عطف پایا تهذیب الکلام نو پایا تهذیب الکلام چې کوم اعتراض وارد وا بعینه په تقریب المرام وارد دی ویلې لکه څنګه تهذیب الکلام صرف وصف دی نو درنګ کله شوا تقریب المرام چې دا صرف وصف دی حمل د صرف وصف ذات روای کنه روای ها هر مثلا نو هغه توجیهونه دلته کې کړه شوا یا تقریب المرام دا مصدر من الفاعل معنا مقرب سره او ذکر مطلب دا کنه معنا مقرب سره او یا ذکر دا مفعول مطلق ته پر مقرب دی مقربون تقریب المرام هر مثلا نو گویا کہ خبر پوا کا مقرب نو هذا یعنی دا کتاب او مقرب دا ذکرین کا دا په نهایت تقریب سره ایجه په نهایت ذکر او یا ذکر دلته کې دا سویا چې تصنیف هذا کتاب عبارت حل مضاف سره کا بجند شاکه مبتدا کې تصنیف هذا کتاب تقریب المرام محمد صرف وصف شامل کرا صرف وصف او دا اورش تقریبا المرام عطف کې پچامند کرا پچاغت کې کرا پایا تهذیب الکلام دې خبره پوښښ وکړ او چې کرا دا مسله شو او په دې واخو کرا د تقریبا المرام نه سو خله معنا لعیو خله په دې واخو د تقریبا المرام نه سو خله معنا لعیو تقریبا المرام د مسله دا کې تقریبا دوه معنی دي یا معنا لعیو معنا د چاثر نه ذکر کردن ذکر اول او یا معنا استراحی سوق الدلیل علی وجه يستلزم وسوق الدلیل علی وجه يستلزم المطلوب سوق الدلیل علی وجه يستلزم المطلوب سلاول د دلیل په داس طریقه سره چې مستلزم چلرا مطلوب لرا نو تقریبا عطف کې په چامله عطف کې په تعظیم مونږ په تعظیم مونږ چې کوم اعتراض وارد او عینه په تقریب وارد دی او د ترتیب د اعتراض نه کوم جواب عینی جواب د چنا د تقریب نه عینی جواب د چنا تقریب نه دا مسله پوښتنه او په دې واکو تقریب په کومه معنا وخره معنا لوی نه معنا استراحی دغه چې معروف په تقریب کې معنا استراحی هغه تقریب د بغیر د اضافت نه مرام تا تقریب معنا استراحی وخره اضافت مرام تا نه کې او دا مضاف ګرځول شوی دا ګرځول شوی مرام ته معنی نه ذکر تقریب معنا لوی د معنا استراحی نه ده د پوښښ وکم او یا وا تقریب المرام دا عطف د پچامند کړه په تحریر المنطق والکلام باندې
داغات د پچامونه په تحریر المنطق والکلام دی نو مدخول د کلمې د چدای فی دی مدخول د کلمې د چدای فی دی مطلب وشو کوم وچ مدخول د کلمې د فی شو نو ظرف شد پر بیا تحریر المنطق والکلام کې دوه احتمال نه وي دا احتمال خبر بعد خبر او دویم احتمال څو دویم احتمال دا و چې ظرف په تعجیب او دغه تقریب المرام یا خبر بعد خبر او یا ظرف په تعجیب مثلا بهار کیف که خبر بعد خبره کې مندا شو چې هاذا د محاضره په ذهن د ماتن کې په خضر اجمالی سره کایند کرا په تقریب د مرام کې کایند په تقریب د چا کې مرام کې او که ظرف کې د پر د آیت تعجیب یا ترجمه دا شو د هاذا د محاضره په ذهن د ماتن کې او کایند په تحریر د منطق و د کلام کې او کایند په تقریب د مرام کې مثلا په دواړه تقدیر مونږ کبا خبر بعد خبر د هذا کې او چې عاطف کې په تحریر مند مدخول د فی کې او که خبر بعد خبر د هذا کې نو تقریب معنا استراحه وخله او که ظرف په تعجیب کې کړه جو تقریب معنا استراحه وخله ویله معنا استراحه وخله ذکر کړه چې کلا تا او تقریب معنا لاوی وخله او خبر بعد خبر پر د حذا کې مشنه د حذات شری کنه کتاب نه نو تقریب معنا لاوی دا لازم د جوسرا کتاب سره دغه کتاب سره عبارت دی مسائل نه عبارت او کتاب او مسائل دانه د کوین چې طالب دي کرا او مقصد ان د کوین کې د مقصودی صدا طبيعت تا دانه د کوین کې د مقصودی صدا طبيعت تا مقصود طبيعت انسان ته وی نزد کوي نو دا لازم د تقریب معنا لوي څه کنه لازم دی د مشنه د حاضر سره او کچره ظرف په تعجیب کې نو تقریب معنا لوي بیا لازم دی چې سره تعجیب سره لازم دی چې سره تعجیب سره او لزوم تقاضا د تشکو کنه عدم انفکاک لزوم تقاضا تکو عدم انفکاک او د حکومت خپل د فکر دا ولا تقریب او مدخول د فی ظرف نه وي ظرف تقاضا د انفکاک نه کو ظرف مظروف نه منفک نه وي نو تقریب معنا لاوی دا لازم دی کتاب سره لازم دی چې سره تعجیب سره او لزوم تقاضا د عدم انفکاک کو او مدخول د فی د چکنه ظرف تکنه د تقاضا کو انفکاک کو بیا استعمال متنفعین دو الله وخلات مجبوری معنا لاوی نو خله چې استعمال متنفعین ورنشي بلکې معنا استلافي وخله او معنا استراحت شدید فوق الدلیل علی وجه استخدام المطلوب او دا بیا لازم نه د کتاب سره دی او نه لازم د څه سره دی تعجیب سره دی خطا کې استعمال چالو شي متنفعین شي کته چې دا هو د ټیک تو او مخکې تو ورکړه چې تقریب چې معنا استراحي وخله نو بیا چې کنه معروف پد کې عدم اضافت چتا مرام تا او د وخت مضاف ګرځا ولا جائے ځان او خبره داستو او چونکه مجبوری وا معنا لوي سکتانا استعمال متنفعین اطلاع اگر که اضافت معروف اضافت کنا یعنی معروف بغیر د اضافت نه دی موږ یک مطلب ده کنه د معروف نه پرې غیر معروف نه مخاطره غیر مثلا غیر معروف نه عمل وکړه بدن نه پوښښ وکړم دا چې کله سشوا متن وا او چې کله ول کلام تقریب المرام والمرام تقریر عقائد الاسلام دغه من تقریر عقائد الاسلام ترکیب په لحاظ سره دا بیان د مرام د مرام د څه عبارت دی د تقریر عقائد د اسلام نه عبارت او دا متعلق کنه په چا پورې نه دی په تقریب پورې نه دی لکه تعلق په تقریب پورې باید دی لفظانه یو صلاح تقریب من نرد الشان خدای په قدرت په کتب د لغت کې وګوره کړه صلاح تقریب نرسي منه نرد او مانن باید دی دغه چې په تقریب پر متعلق کې دا معنا شو چې دا کتاب دانز د کوین کې د مقصود دی او شاته نز د کول کو تقریر عقاید الاسلام تا سوچ پکې نو د مرام مقرب
تقریر دے کنا عقائد الاسلام سے مقربن الیہ شا او مقرب دے مقربن الیہ غیر نہیں من میری کلا چ مرام غیر تقریر دے عقائد اسلام نا او خال دے کلا چ واقع عقد مرام چدای دا بعینه تقریر دے عقائد اسلام دا دے مطلب مجول کلا چ من تقریر عقائد الاسلام دا بیان دے پر مرام دای او دا متعلق پر تقریب پر دای تک دا بعید دا لفظرها معننها بود لفظی خدا دے کلا چ صلات تقریب من النرد نکلا سشوا او بود معنوی دا دای تے متعلق کنا پچا پرے تقریب پورے دا مانا شوا کراچ دا هذا شرط تو کتاب تو دا کتاب نزد کوین کای دا مقصود دا وچاته نزد کول کو تقریر د عقاید الاسلام تا مرام مقرب شو او تقریر د عقاید الاسلام ته مقربن الیه شا او مقرب نه غیر وی نو مرام او تقریر د عقاید الاسلام غیر شا او حال دا چې مرام نه مگر تقریر د عقاید الاسلام دا د دیو جنا کړه دا بیان وګرځوا کرا او وې کې متعلق په تقریر پرې ما بولا دا شیا یعنی دا کې تاج دا مقرب دنس د کوین کا د مقصود دا د مقصود څنګه عبارت دی تقریر د عقاید الاسلام نه عبارت دی یعنی هو به دا کتاب نزد کول کو چتا تقریر د عقاید الاسلام تا تقریبا ثاني تثبیت عقاید الاسلام تا دا کتاب سبویای کرا عقاید الاسلام د پر کا تشکرا ثابت او مستقر وګرځي وش فکر دا د متن مسله شو وی خوشبای اس شرح ترکیب څنګه راځي شو پھر نن ترکیب دغه څه شو دای آیات تعذیب الکلام نو کتو سوچ کلا بھی شارح سراجات کو حاضر کتاب کلام محذب آیات تعذیب الکلام نو عرض شارح تاریخ د شرحنا یہ اشارات تصحیح متن تا عرض شارح تاریخ د شرحنا یہ اشارات چتا تصحیح متن تا دایره تصحیح متن کو څنګه کو یعنی تعین مشنلی دا هذا او کچ مشنلی دا هذا سے کتاب دا ہے تو کتاب کے احتمالات الفاظ جن کو کچھ معنی دی موج محاضرات ہے یہ مسئلہ او بلی ذکر مطلب دا کرا نو تصحیح دے عبارت متن یہ معرض شارح تاریخ دا سنہ دفع دے اعتراض دو جوابین سرا او جی کرا درے معرض شارح تاریخ دا سرخنا اشارات اولیت جواب اول او عدم اولیت جواب ثانی تا جواب اول اولا جواب ثانی غیر اولا باقی اعتراض میں تکڑا ہو کر سے شو لو آتا رسوراوا کر سے شو ستا اتحاد آیت تعذیب الکلام هذا متضاء ترکیب الحاضرہ آیت تعذیب الکلام ایک رسول خبر دائے خبر محمول مقدام ہوندے اور تک حمل نہ صحیح چیز کا لازمی حمل صرف ہو سپچا فزات اور حمل صرف ہو سپزات باطل تک فزات دا کا یا صدقہ وچ انه ليس وصفن او استحمل صرف وصف ہو گدا صدقہ انه وصفن وما هذا الا استماع نكير دار واجبنا قدر واجبنا یو جواب دا دے حضرت دا اعتراض علاوہ کا چھ دا عبارت بظاہر پتشی اور یہ عبارت کے دعائے تہذیب الکلام دام فل مطلق تھا اور شیب فعل دیتا کہ سام مقدر چ محذب دا ہے اور آصفت دا ہے موصوف اور موصوف کلام دا ہے وقول تقدیدات حاضر کتاب کلام محذب آیات تہذیب الکلام یا مشنلی دا هذا خذ سچ کتاب دا ہے او موصوف خذ کلام دا ہے او صفت خبر سے محذب دائے او مفعول مطلق قائم مقام د چامدے صفت مندے فاوربا باعرابه نو آیات تہذیب الکلام پتش آیات تہذیب الکلام پتش ورا پیش کرتے نو دا مسئلہ شو جواب پوښوي نو دته کې حمل صرف او صفات ذات نه رواجته بلکې حمل ذات مع الوصف را سامنے پر ذات مندے او حمل ذات مع الوصف ذات خطبه دی او یم جواب شارح محقق دا کو ته چهاد آیات تہذیب الکلام دا حمل صرف او صفات ذات مندے نمانم دا خبر دا حمل صرف او صفات ذات مندے بلکہ حمل صرف او صفات صرف او صفات حمل صرف و صرف و صرف عبارت پر حضرت مضاف صاحب جرند چاکے مبتدا کے
عبارت په حضرت مضاف سره په جانب چا کې مبتدا کې تصنیف هذا الكتاب آیت تهذیب الکلام تصنیف هذا الكتاب آیت تهذیب الکلام تصنیف مضاف شو اعضاء مضاف الیه شو مضاف سره مضاف الیه مبتدا شو آیت تهذیب الکلام څه خبر شو نو حکم مضاف جاری چې مضاف الیه مضاف دا آیت تهذیب الکلام حکم بچا شو په تصنیف شو او تصنیف صرف وصل دی آیت تهذیب الکلام صرف وصل دی لازم حمل صرف وصف صرف وصفه او حمل صرف وصف صرف وصفه جائز لك الضرب المن وكذا دا دیم جواب او متولی چارد درې مارد شرح مقتدای او لجت جواب اول د سنینا اول جواب اولاد چنا سنینا نتیجه ده شراکو والثاني كما ترى والتوجيه الاول كما لا يخفى واديام لك څنګه چې تی ویني یو منتج په دې کې د قصور دي هم جواب کړو قصور یو تقدیر قبل حاجت پای چې تصنیف جانب مبتدا کا مقدر کې ٹھیک تو جواب هو چې هم صرف صرف ورو ودا څه چې کنه تقدیر قبل حاجت پرش تقدیر قبل الحاجت نو امرنا مدني مزارعه شديد ابدا نل دي مزاده وڅ ورکړه نو نقصان خو دلال او دیم جی دا کړه چې لازم شو توصیف او تسمیه تدوین او حال دا کړه چې مقصود به توصیف او تسمیه سره مدون نه تدوین تصنیف د مقدر کا خدا منس د آیات تهذیب الکلام کړه صفت 4 تصنیف شو او دا آیات تهذیب الکلام صفت غاشم تشکا د نوم د پر تاسو تصنیف او حال دا کړه چې مقصود به تسمیه او توصیف شری مدون ده نه تدوین مدون کتاب ده علم سره تصنیف نه ده او بل ذکر چې کله تصنیف ته مقدر کې په حاضر سره اشاره کې چاته تصنیف ته تصنیف ته اشاره او حال دا شرط مشلې د شرح سی کې دا ده کړه چې دا موجودی په خارج کې مخصوص وي پرند چا مشیر او تصنیف دا مصدر ده مصدر امر انتزاعي ده قنا د انتزاعي حصول فی العقل ده نو مخصوص ده او نو موجود ده په چا کې په خارج کې نو مشلې ده نصف دې وایي د وسفانی کما ترى او په دې ادم لګته ویني تاسو خبره تخواله وتوجيه الاول لا يخفى توجيه اول حسن رو توجيه اول نمبر ده کې دا نه راځي اشاره توجيه کوي اول نمبر دا کړه چې مطلب دا چې تقدیر په جانب د خبر کې کوي یعنی اواز تقدیر په جانب د چا کې مبتدا کې مبتدا نقصانات لازمي اول آج تقدیر په جانب د خبر کې نو دا توجيه خفي نه دو بیا توجيه اعاده کړه شرح محقق په خپل وکړه دا آیت تهذیب الکلام دا خبر نه بولا دا مفهوم مطلق پر وکنه د پر د چا خبر څوک بولا محاسبه علم سره او دیمه توجیداتو چې دلته کې ز حمل مراتن بولتاو کته چې حمل صرف او صرف پروايي په ذات نو حمل د صرف او ظرف ذات حقیقتا باطل په طریقې د بلای څه جایز او یا دا د کرا چې ګویا کې د تعظیم نه دی دا ذکر مطلب دا کرا اب مجاز سے طرف کا اندا مدن من فاعل کا من مفعول کا منا چسرا کا محذف سرا کا او یا عبارت په حضرت مضاف سره کا په جانب خبر کې هذا ذو آیات تهذیب الکلام هذا ذو ذات نه حمل ذات او پچاونه ذات او دا جایز او به دا او ذکر فی تحلیل المنطق والکلام اے تنقیحهما وتبیینهما بیانا واضحا حالا عن الحشو والتطهیر تعرض شرح محقق للتعريض شرنا يشرع بیان معنی تحریر تا تحریر معنی تنقیح صفوی او معنی تبیین سره دی او دې معنی د شرع محقق د تعریف د شرنا اشراط د فد اعتراض دا وارد شو دلته کې تحریر معنی د بیان دی او بیان یعنی تحریف معنی ده الکلام الفصیح المعرب عن مفرد ضمیر بیان الکلام الفصیح المعرب عن مفرد ضمیر د دواړه معنا یادو نو تولا کې د کرتا ترجیح د تحریر تفصیل بیان مونږ
مداولة ده حضرتك طريقة نقطة تحرير بيان تحرير ده حشو تتبيننا ده حشو تتبين ما نمخ تكلم كلامه ها حشو كلام حري أو كلام مشتمل بكرة سيشوا أو زائد من ده أو زائد متعين أو غات تفيد كلام مشتمل بكرة زائد من ده أو زائد شيء غير متعين مثلنا تبشكري بكرة سيشوا نوعية كده تكمل تحرير ورا كلا بتشامن تطويل من ده دكان شتات أو ندك مقصود ده كلا كلام خالي بده حشو تطويلنا أو ده لفظ التحرير نما نبيجي أو ده لفظ بيانه نما نبيجي إذا وجدنا من التحرير ورا كبيان ذكره أو ده ما على ده شرح محقق ده تعليق ده شرحنا إشارات ده في الإدراس أورج في تحرير المنطق والكلام يا حبر بعد حبر ده بعد حزارة إيه نظرت مشان ليه ده حزار أو ياجي كنا مطلب ده كنا نظرت بلا سواء تحذيب لا نظرت بلا سواء تحذيب يعني متعلق بتعذيب فره نظرت بلا شاشة تعذيب نبحار كيف كب خبر بعد خبر كي أو كمتعلق كنا بتعذيب فره فدوار التقدير مدخول دفيد أو في راجيد بلا ظرفيات من فيزان شيء مكاني يا زماني أو تحرير خلنا ظرف زمان ده مكان ده ظرفية سيسة دخول دفيزون سيسة نعم غير مثلا إذا برا شارح محقق رواية جواب يوكو حضرات ظرفية دوا قسم لاي ظرفية حقيقي ده عام حسيس بزمان مكان كي أو ظرفية تشبيهي ده ظرفية تشبيه منحصر بزمان مكان كنا ده كلا عام ظرف غردي ده ظرفية تشبيهي ده لك ظرف مشتمل مظروف من ده درنگ عام مشتمل بچا من ده خاص من ده تحرير المنطق والكلام ده عام ده مشتمل ده هذا كتاب ده خاص ده أو تحرير المنطق والكلام عام ده تعذيب ده خاص ده وده ظرفية تعام ده برد چاله خاص ده وده ظرفية تشبيهي ظرفية مجازي ده أو ده تقاضا دنو كل ده خم خزماني يا مكان ذكر شارح مقبول كرا سو ظرفية تجديدية ظرفية تلك مجازي ده تشبيها للشمول العمومي بالشمول الظرفي لو تشبيه الشمول العمومي للشمول الظرفي سرا واستعارة للشيء الموضوع للثاني استعارة دفيدو كموضوع برد الثاني دو يعني ظرفية مكان برد كرا مكان الزمان دو بردو للأول أولتا زمان ده كرا تشفاع عام ده نو فيه موضوع برد الثاني دو زمان ده يا مكان ده أو ويا كده تك مستمرة شبكة أول كي أو جي كار شات سدي عام ده يعني تنزيل الشمول عمومي مقرش منظورات الشمولة ظرفي نفيه هو ظرفي ده برد الشمولة ظرفي ده وده تك مستمرة شمولة عمومي كي وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين نرجع كباس